فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو د ایمان په نور منور خلکو، د روزې په باره کې یو څو ضروري مسلې چې د هر یو سړي دپاره ضروري دي. اوله مسله، د روزې دپاره نیت ضروري ده. په حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیت سره ده. دا نیت په زړه کې کړل هم صحیح دی او که په خوله باندې وشي هم صحیح ده. ماخوستن تراویح وکړې دا هم یو قسم نیت ده. سهار چې په سیمې ته راپورته سي دا هم نیت ده. که چا نیت نه و کړی نو تر بریازار مخته دا نیت کړای شي او په دغو الفاظو سره نیت ډېر ښه ده چې دعا وکړي وبصوم غد نویت من شهر رمضان. دومه مسله دا ضروري ده عزیزانو، د شک روزه نه ده صحیح. یو سړی یایي چې زه به سبا روزه ونیسم، که روزې میاشت بره وه نو یه به د روزې فرض روزه او که فرض نه وه نفلو کې به ودرېږي. کتاب الفقه علی المذاهب الاربع جلد نمبر 1 دا خبره لیکلې ده چې د شک روزه نه صحیح کیږي. درېیمه مسله دا ده عزیزانو چې سهار سیمې ته سړی پورته کېدل ښه کار ده او دا سنت طریقه ده او په آخري وخته پورې خوراک کول دا مستحب او ښه طریقه ده. کله چې یو انسان سیمې ته پورته کېږي نو کوشش دا کوي چې اودس وکړي. د اوداسه بعد 2 رکعته نفل تهجد لمونځ کوي، هغه په تهجدو کې ودرېږي، بیا پسیمای کوي، دعا له الله تعالی چې کوي. دا ډېر یو ښه کار ده. درېیمه مسله دا د عزیزانو د ډېرو خلکو دا مسله یي چې پسیمای بند سي نو دوی ویده سي، سترګې سره ولاړې سي، د جمع لمونځ جن تیر سي. که چیرې د لمونځ د خرابېدلو مسله یي نو لمونځ جن خرابېږي نو فتاوی محمودیه جلد نمبر 1 صفحه 162 کې دا خبره لیکلې ده چې دا اول وخت کې لمونځ کول روا دي چې پسیمای بند سي، یو 15 منټه 10 منټه شاته د خپل لمونځ وکړي، اته کې بیا آرام کوم کړای شي. پنځمه مسله دا د عزیزانو چې روزې په حالت کې تیل لګول صحیح دي. د روزې په حالت کې سترګې تورول هم روا دي او د روزې په حالت کې خوشبو لګول هم صحیح دي او بویول هم صحیح دي. باشت زیور دا مسله لیکلې ده. شپږمه مسله عزیزانو دا ده یو سړی بیا اودسه حالت کې غسل پې واجبه یي. سهار چې دی پسیمې ته راپورته شي ټیم ناوخته یي نو دی به اول غسل کي که به پسیمای کې چې غسل کې پسیمای جن تېرېږي نو دی کتابو دا خبره لیکل د علم الفقه جلد نمبر 3 کې دا خبره لیکل سوې ده چې دی د اول پسیمای وکړي. پسیمای په د اودس حالت کې چې دی غسل نه یې کړی روا ده، روزې د بندې شي تر هغه تر لمانځه مخته د بیا غسل وکړي، خو د ناپاکي ګناه یې ځان ته ده. اومه مسله عزیزانو دا ده یو روزهدار په موټرسایکل باندې روان و، دوړې پې رالې، دوړه تیره شوه یا مچر تیر شو، په موټرسایکل باندې روان و، یا دوګی و، دوګی یې سپنګول په خولې باندې ننوتو تیر شویه. نو رد المحتار کې دا مسله ده چې که چیرې قصدن دا نه وي نو په دا مچر تېرېدلو سره هم د ده روزه نه فاسدېږي نه متیږي. اتمه مسله عزیزانو دا ده یو انسان چې روزهدار یي د هغه پزه وینه سوه نو د پزې د وینې کېدا په وجه باندې د ده روزه نه متیږي. فتاوی دارالعلوم 8 جلد کې دا مسله ذکر ده. نهمه مسله عزیزانو دا ده یو روزهدار و لمبېدوی، د لمبېدا په وجه باندې په غوږ کې اوبه ننوتې نو دا د غوږ د اوبو ننوتلو په وجه باندې د روزه نه متیږي. علم الفقه لیکلي دي. که چیرې دی تیل پکې واچوي، دوايي پکې واچوي، هغه بیرته دماغو ته ورسېږي، د هغه اثر نو په دغه باندې یې روزه خرابېږي. له دغه سره پام کوي. لسمه مسله عزیزانو دا ده یو سړی تږی په روزې په حالت کې بار هم دی لمبېدای شي، مالش هم د جسم کړای شي او دغسې په دغه باندې روزه نه خرابېږي. دغسې په سترګو کې څوک دوایي اچوي په دې باندې روزه نه خرابېږي. فتاوی علمگیریه دا خبره لیکلې ده. 11مه مسله عزیزانو دا ده چیرې خاورې بادېدې، سږې باد سوې، په خوله کې ولوېدې نو روزهدار توم کړو
خو بیا هم دا د سږو ذرات په لیږ لا ډېر تیر شو نو فتاوی درالعلوم دا خبره لیکلې ده چې روژه په دې باندې نه خرابېږي کستن نه. 12مه مسله عزیزانو دا ده چې یو سړی مسواک ووایي، د مسواک څه ریشه یو ټوکړه د ده تیره شوه نو په دغه باندې حسن الفتاوی دا خبره لیکلې ده چې په غاښو کې لږ مړۍ بنده یا هغه تیره شي په هغه باندې روژه نه ماتېږي. نو د مسواک د وهلو په وجه باندې دا یو څو ویښتان د مسواک یو ټوکړه چې تیره شي دا ریشې نو په دې باندې روژه نه خرابېږي. 14مه مسله ډېره ضروري ده. ټوت پیسټ خلک چې برش وایي جدید فقهي مسایل دا خبره لیکلې ده چې بغیر ضرورته برش وهل دا مکروه ده، روژه خرابوي. نو کوشش دا کول پکار دي چې ضرورت نه وي نو هغه دې بیا نه وایي. او دا یاد وساتئ چې برش د مسواک جای نسي نیولی، سنت طریقه جای نسي نیولی. 14مه مسله عزیزانو دا ده یو سړی د روژې په حالت کې ویده سویه، شیطان غلط کو، احتلام یې وشوی نو کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه دا خبره لیکلې ده چې د دې احتلام په وجه باندې د روژه نه خرابېږي. 15مه مسله دا ده چې یو سړی د بار بار رویمال لمدهیي او په سر باندې اچوي روزهدار نو مفتع به کول دا ده د رد المختار چې روژه په دې باندې نه خرابېږي. 14مه مسله دا ده د یوې ښځې ماشوم یې له مخه آیات دا تی ورکوي، دا تی ورکولو باندې رد المختار لیکلي دي روژه نه خرابېږي ځکه چې دا شی له جسم خارجي ځي داخلي ځي نو ځکه روژه نه فاسدېږي. 15مه مسله ډېره ضروري ده که څوک ناجوړه یي روژهدار یي نو هغه ستنه لګولی سي که نسي لګولی. جدید فقهي مسایل کې دا خبره ډېر تفصیلا ذکر ده. مفتیانو په دې باندې فتوا ورکړې ده چې یو له دوو لارو چې که یو شی جسم ته نس ته داخله سي نو په هغه باندې روژه ماتېږي. نو دا ستنه چې ده دا ستنه د رګو په ذریعه باندې یا د مټې په ذریعه باندې اگر چې د دې اثرات زړه ته، معدې ته او دماغو ته رسیږي خو په دې باندې مفتابهي کول دا د مفتیان یې روژه نه پرې ماتېږي، وینه هم لګولی سي، ستنه هم لګولی سي چې دی په عذاب یي. 18مه مسله عزیزانو دا ده الله دې نه کړي یو روژهدار سړی یا ښځه سپي وخوړوی، لیونی سپی و نو دا د لیوني سپي د زارو اثرات هم معدې ته او دماغو باندې اثر کړي دا هم دی ورده لکه دا ستنه په دې باندې هم روژه نه ماتېږي. 19مه مسله عزیزانو دا ده یو سړی ډېر ژوبلی شیخ فانی دی، ښځه یې لا سړی شیخ فانی ناجوړه روژه نسي نیولی نو د هغه دپاره شریعت فدیه مقرر کړی د شیخ فانی ته یایي چې د هغه د جوړېدلو هېڅ چانس نه ورځ په ورځ دی کمزوری کیږي او د دې د جوړېدلو څه چانس نه نو هغه سړی فدیه ورکولی شي. او یاد وساتئ فدیه لکه یو سړی چې سرسایه ورکوي، فطرانه ورکوي نو دا د سرسایې 100 روپۍ مثال کې طور باندې 100 روپۍ نو د یوې روژې به دی د 100 روپۍ پرې کوي نو د 150 روژې به دی 3000 پرې کوي. دا د نارمل فطرانې په طور باندې د غنمو له حساب. او 20مه اخري مسله دا د عزیزانو یو ځوان یې ناجوړه یي روژې نسي نیولی څه تخلیف یې ورته نو هغه فدیه که ورکړي نو صحیح د فدیه به الله تعالی قبلوي. نو که چیرې دی صحت الله تعالی بیا ورکو نو دغه ځوان به بیا هم دا روژې نیسي دغه فدیه باندې خمر نه کیږي. دا یو څو مسلې وې 20 مسلې دي تقریبا خپله یم زده کړئ مخ ته یم ولګئ چې په دې ثواب کې موږ او تاسې ټول شامله سو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.